زما عزتمندو میاشت د ذوالحجې شروع شوه چې دې ته د غټ اختر میاشت ویلې کېږي. او دې میاشت ته د حج میاشت هم ویلې کېږي. خو ډېر درد خبره، د افسوس خبره چې سکال الله رب العزت په ټول ملکونو باندې حج بند کړی. الله خپل در ته د سعودیا نه علاوه ټول ملکونو باندې تا خپل د کور زیارت سکل بند کو. دا زمونږ د بدو اعمالو د ګناهګارو خلکو سره مرګرتیا، هر دنیا کې څومره مسلمان دی د کفر به ځان غلام کړی وي، نو الله مونږ نه خفه دی ځکه را باندې خپل کور هم بند کو. الله دې زموږ دا ګناهونه معاف کړي. په دې ورځو کې خصوصا په دې ذوالحجه کې یو الله رب العزت ته حج موقع ورکوي انسان ته. دویمه موقع الله رب العزت د قربانی موقع ورکوي. الله رب العزت کال کې یو ځل حج راځي او کال کې یو ځل قربانی راځي. حج خدا سے شو چې بس الله په ټول ملکونو باندې سکال بند کو. خو قربانی دا به هر سړی کوي چې څوک چا باندې قربانی واجب وي. دا قربانی الله فرمایي چې دا مونږ د هر قوم د پاره د هر امت د پاره د قربانی ګرځولې و. دا الله طرف دا یو عظیم عبادت ته. آدم علیه السلام نه اونیسا تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې دا قربانی طریقه را روانه ده. آدم علیه السلام دو زامن چې یو ته قابیل ویلې کېدو، دویم ته حابیل ویلې کېدو. په خپل منځ کې پس خبره باندې د دې مخالفت راغو. فیصله دا وشوه چې تاسو دواړه الله ته قربانی پیش کړئ. نو دی الله ته قربانی پیش کړه. په هغه ټیم کې د قربانی طریقه دا وه چې چا به الله ته قربانی پیش کړه، د اسمان نه پې اور راغې، نو چې د چا قربانی به اوس وځېده الله به دا قبوله کو، چې د چا به اونس وځېده اور به پې رانغې د اسمان نه، نو بس او پوه شو چې الله د قربانی قبوله نه کړه. نو حابیل او قابیل الله رب العزت ته قربانی پیش کړي. یو ورته څاروی او بل ورته غله. نو الله رب العزت د حابیل قربانی قبول کا او د قابیل قربانی الله قبول نه کا. مطلب فیصله د حابیل په طرف کې وشوا د الله طرفه. بهرحال دا یو اوږده واقع ده، خو مونږ نن دلته د قربانی متعلق خبره کوو. خو لیکن خصوصیت الله رب العزت ابراهیم علیه السلام ته ورکو چې ابراهیم علیه السلام خوب لیدو. خوب کې ګوري چې ما خپل زوی اسماعیل علیه السلام ذبح کولو. ابراهیم علیه السلام خپل زوی ته وایي چې ای اسماعیل علیه السلام ما دغه شانتې خوب لیدلی، ستا پکې سره ده، ته پکې سوې. نو قرآن کې الله رب العزت په 23مه سپاره کې فرمایي چې اسماعیل علیه السلام خپل ابو جان ته وایي یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. ای ابا جانا ته هغه وکړه چې کوم حکم تا ته ملو شوی، او ان قریب به ته ما د صبرناکو نه صبر کوونکې وموندې.
تفصیلا واقعا دا هغه کې ابراهيم عليه السلام چې کله اسماعیل عليه السلام باندې چاړه کې خدا الله رب العزت د اسمانونو نه د جنت نه یو دمبر واسطه یو ګډ یا ګډ الله را واسطه او هغه چې کوم دی د ابراهيم عليه السلام د چاړې لاندې هغه ذبح شو اسماعیل عليه السلام الله محفوظ کو هغه دور نه دا قربانی ته ډیر یو نوم او نشان نورم ملوش دیو جنا دیتا سنت ابراهیمی هم ویل کېږي او په آخر کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم دغه حکم ملوش چې تب قربانی سکے دا به خامخا کی د قربانی باره کې درته تفصیلا خبره کوم لکه خبره د دې ذل حجې د اولنې د لسو ورځو بارکه دام درته لکه ذکر کوم ځکه چې دا ورځې قیمتي ورځې دي او ډېر د ښکلي د عبادات ورځې دي چې په دې کې موږ تاسو د الله طرف ته متوجه شو وروستو بیا درته قرباني بارکه نور تفصیلی خبره کوم د دې لسو ورځو دا کم چې د ذل حجې ورځې دي الله په دې شپو ورځو باندې قسم خوري والفجر وليال عشر الله په وخت د سبا باندې وليال عشر او په دې لسو شپو باندې نو زمنن دي سره لسو ورځې هم دي الله رب العزت په دې باندې قسم خوري او چې په یو شیز باندې قسم خوړل کېږي د الله طرفه نو هغه کې د دې عظمت طرف ته اشاره وي د دوی لوی شان چې الله رب العزت دې شپو ته ډیره اوچته درجه ورکړې ده او پتا کو په جف باندې الله قسم وخړو ابن عباس رضی الله عنه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل ما من ایام العمل الصالح احب الى الله عز وجل من هذه الايام د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ای په دغه شپو ورځو کې یو نیک عمل کول الله رب العزت ته ډیر زیات وخت یعنی 10 ذی الحج ایام العشر پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې دا کم لس ورځې دي د ذی الحجې د اولنې صحابه ته پوښتنه کو چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې یو سړی په دې کې jihad کوي آیا د jihad نه هم په دې لسو شپو ورځو کې عبادت افضل ده د الله نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې آو د مجاهد چې jihad کوي دا غینم په دې لسو ورځو کې الله رب العزت ته عبادت کول دا ډیر اوچت شان هغه مجاهد خرج بنفسه وماله ولم يرجع بذلك من شيء چې یو هغه مجاهد دی چې د الله په لار کې وزي سره د خپل ځان او سره د خپل مال او بیا دې واپس کور ته رانشي هغه مال هم هغه جان هم د الله په لار کې قربان کې دغه مجاهد درجه ته بیا نشي رسیدي ابن عمر رضی الله عنه فرمائے عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام اعظم عند الله ولا احب الى الله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ای په دې لسو ورځو کې عبادت کول ای دین زیات عظیم عبادت او دغه شانته الله ته محبوب بل عمل نشته په نور ورځو چې په دې ورځو کې الله رب العزت ته سمره خوخ دې چې په دې ورځو کې الله سو کیات نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فاکثروا فیهن من التهلیل والتکبیر والتحمید ای په دې ورځو کې تاسو دا درې ټکو ذکر ډیر زیات کوئ یو د لا اله الا الله او دویم د الله اکبر او د دریم الحمدلله لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد بس دغه ذکر دا ډیر په کثرت سره کوي په دې ورځو شپو کې د دې ډیر زیات اجر دی او په دې ورځو کې روزه نیول د یو روزه ثواب د یو کال د عبادت برابر دی او بیا د عرفه په ورځ باندې په نهمه ذل حجه باندې روزه نیول نهمه ذل حجه باندې د عرفه په ورځ روزه نیول
د دې ثواب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یو کال مخکې او یو کال وروسته انسان چې څومره ګناهونه کړي وي الله رب العزت ټول ورته معاف کړي. یو کال مخکینی او یو کال وروستنی ټول عبادت بلکې څومره ګناهونه د کړي وي الله ورته ټول معاف کړي. نو کوشش وکړو چې څومره مونږ نه کېږي په دې ورځو کې روژې ونیسو او که دې ورځو کې روژې نشي نیوې نو کم از کم پکار دی چې د نهمې ذوالحجې په ورځ خو ټول ونیسو انشاءالله کوشش وکړو د عرفې په ورځ باندې. عائشہ رضی اللہ عنہ مور بھی فرمائی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا احب الى الله من احراقة الدم وانه ليأتي يوم القيامة بقرونها واظلافها واشعارها. مور بھی فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د یوم نحر په ورځ باندې قربانی کول په دې ورځو کې الله رب العزت ډېر زیات محبوب عمل دی. قربانی کول دا ډېر زیات محبوب عمل دی. په اوس وخت یو فتنه راوته ده. فتنه دا ده چې تا ته به دا وایي یو د حج په وخت کې دا یو فتنه روزي دا باقاعده د انګریزانو د یهودو طرفه دا جوړه شوې ده. یو به ته دا وایي چې دا قربانی یو سروې ته رانیسي او دینه وینه ته تلې او وینه ته توی دا مکوا بلکې دا پیسې راواله او دا په غریبانو باندې تقسیم کا. سبا تقسیم کا غریبانو د الله نبی صلی الله علیه وسلم زور په دې خبره ور کړې چې ته سو کا قربانی خامخاو کا چې وسته برابر وي. نو دا فتنه شو کنه شو ته به د پیغمبر به منی کده دی خنزیر به منی دا خنزیر دی کنه دا فتنه کم مشر دی سو کې سپورټ کوي نو دا غټ خنزیر دی بلکې د خنزیر نه مور بدتر دی چې ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کول مخې ته د خبرې وړاندې چې کم د ته خبره کی نو په اوس وخت دا ډیره یو لوی عظیمه فتنه د ګور دین ځان ساتي او یو دغه چې کله د حج ورځ راشي داخلي کیږي نو په دې ټیم کې دی بدا شو حج مکوا حج تسلزي دا حج کمې پیسې د په غریبانو باندې تقسیم کا پسې تقسیم کا قدر باندې حج فرض وي نو تا باندې لازم دی بالکل غریب ته مور کو پیسې البته دا سکارو کا حجمو کا او دا پیسې راوالو غریبانو ته نورم ورک دا شانتی وکا دا ګوري سخت یو انسان چې د باندې حج واجب شي فرض شي چې کله په د باندې حج فرض شو او د حج ته لاړو نام نو دا آقا صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا دی یا نصرانی مرشو یا د يهودي مرشي یا د نصرانی مرشو یا د يهودي مرشي نو ته په غریب باندې بیا سو کې چې ته فرض حکم ته ورته پرې دی. البته یو صورت دا دی چې تا یو ځل حج کړی وي فرض دی پوره وي نو دویم حج لذي نو بیا خیر دی هغه دویم حج که اونه کې په غریبانو تقسیم کې نو داسې بیا وکا په خبره پوهیږي خدا سے چې تا باندې فرض دی او ته چې کم دی ورته فرض حکم پرې دی دا ګوره جرم عظیم دی جرم عظیم دی په دې پیسو باندې ته هیڅ ثواب نه ملاويږي بلکې الټه څه شي فاسق او فاجر شي. دغه شانته د قرباني په باره کې ډېر احتیاط کوئ. تاسو اوس وخت یو فتنه دام راوته دا چې تا ته وې پیسې مال راکا قرباني درته ز کومه او ته د ځان خلاص کی او قرباني درته اونشي ګورې دام د ځان تباک. البته داسې زمونږ په دې خار علاقه کې مدارس دي او داسې یو تنظیمونه شته بعضې لکه مثال یو ټرسټ وي یو ویلفیر وي هغې باقاعده تانه د قربانۍ پیسې والي هغه څاروي ذبح کې په دې کراچۍ کې دا ترتیب کیږي څاروي ذبح کې هغې کې خپله حصه مقرر کړي نو تا ته خپله غوښه درکړي چنده غوښه د خپله واله په خبره پوهېږي نو دغه شی بیا صحیح دی. اوس که داسې وي چې بس پیسې ماله راکړه او به ته بېغمه شه نو دغه شی ګورې څه شی ده دا طبعي ده دا پیسې ضایع کوئ ما دا در باندې قرض پاتې شو لکه داسې شو چې ته پیسې راوالې در باندې هغه وي دا زکات پیسې در باندې راشي او زکات ته خپل زویله ورکړي چاله ورکړي
زویله ورکې سوي چې زه بس د خپل زویله به ورکم کور ته خو بیا راشي کنه نو دا زکات کیږي نو دغه شانت نه دي دا قرباني کیږي او نه دي نور عمل چې کوم دی الله رب العزت قبلای نو پدې کې ډېر زیات احتیاط کوئ نو عائشه بی مور بی فرمایي چې په دې ورځو کې په دغه ورځ باندې قرباني کول د دې ډېر لوی زیات ثواب دی ځکه چې د قیامت په ورځ کم انسان چې قرباني کړی وي نو دې به راځي د دې ښکار او د دې نکونه د دې ویښته دا به ټول ځان سره وروړي او تلې د میزان کې به چې کوم دی تا چولې کېږي او دویمه خوشحالۍ خبره ده چې د دې څاروي وینه لا ځمکې ته نه وي رسېدلې ته چاړه پرې راتېرې نو وینه ځمکې ته نه وي رسېدلې ځمکې نه رسېدو نه وړاندې وړاندې د دې وینې الله رب العزت ستا د ګناهونو مغفرت او بخښنه وکړي او دا قرباني ګورې واجب ده بعضې خلک وایي چې مړه سنت یا دا ګورې دا خبرې مه کوئ یو شی چې پیغمبر علیه السلام تسلسل سره کړی وي دا واجب حکم کې راځي پیغمبر علیه السلام 10 کاله مدینه منوره کې تیر کړی دي او په دې 10 کالو کې هر کال آقا علیه السلام قرباني پابندۍ سره کړی ده پابندۍ سره کړی ده نو دا تسلسل دی او دا تسلسل د یو نبی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څه شی دی دا واجب دی زید بن القم رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته تاسو کو چې د الله رسول الله سلام د قرباني څه شی ده آقا علیه السلام ورته فرمایل اس دا قرباني ستاسو د والد سے ابراهیم علیه السلام د غي سنت صحابه ته تاسو کو چې مونږ ته پدې کې څه ثواب دي څه اجر دي نو د الله نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې تاسو یو ګډ یا ګډه چې کوم دی قرباني کوي پدې کې څومره وخت دي په هر وخت مقابله کې یو نیکی چې کوم دی الله رب العزت درته لیکي دا سم ماشين شته چې دا ټول وخت جمع کی شمار کولش سوال نه پیدا کیږي چې د دې هر وخت بیل حساب لګي چې دومره په د دې سرمنه کې چې کوم دی وخت دی نو یو غټ سروي هغه کې سونه وخت وي نو دا ډیره دا خو وړي وي دا ګړو ګړي چې کومي سرمنه وي هغه وخت خو بالکل د شمار نه بهر وي ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا قرباني په ورځ باندې د دې قرباني نه بل قیمتي عمل الله رب العزت په نسبت نشتا یو عمل شتا چې پاغي باندې الله ډیر خوشاليږي د قرباني په ورځو کې د قرباني د عمل نه یو عمل نشتا داسې چې پاغي باندې الله ډیر خوشاليږي یو عمل شتا چې پاغي باندې الله رب العزت د قرباني نم زیات خوشاليږي هغه دا ده چې چا رشتہ داران سره رشتہ داری پریخي وي په دې ورځ باندې جوړه ور سره وکي رشتہ داری سو کی جو روغ ور سره وکي او رشتہ داری بحال کی دغه رشتہ داری باندې الله رب العزت ډیر زیات خوشالي غږ د قرباني نم دا یو افضل عمل ده قرباني خپل مقام دا نه مطلب نه ده چې ته قرباني ورته پرې ده او بس چا سره رشتہ دار سره جوړ وکا دا دوکونه کوي ګوري بلکې د قرباني خپل مقام دی دغه اجر دی خو رشتہ داری جوړول د دینه چې زیات اجر پدې ملاوي رسول الله صلی الله علیه وسلم با فاطمه الزهرا خپل لور بیبي ته فرمایل چې اے فاطمه اے بچیا کله ته قرباني کې نو خامخا د قرباني په وخت کې ته موجوده اوسه ته سکوا موجوده اوسه د قرباني په ټیم کې ځکه چې د دې اوله کتره چې پزمکه باندې تویږي دا زمکه ته نه وی رسیدلی چې الله ستا ټول ګناهونه معاف کړي دا قرباني په دوران کې د قرباني په وخت کې موجوده اوس او قرباني په قران کې الله فرمایي فصل لربک وانحر فصل لربک نه مراد د اختر منځ ده نو علما فرمایي چې دا واجب ده د اختر منځ دا واجب ده فصل لربک ته د خپل رب د پاره سوکا منځ اوکا وانحر او قربانیو کا پدې کې ډېر علماء چې کوم دي اقوال دي دا کرامه رضی الله عنه قولم دکه دي عطا او حضرت قتاده صاحب دا ټول فرمایي چې فصل لربک نه مراد د اختر منځ دی او ونحر نه مراد دا قربانی ده او دا شانتی حسن بصری رحمت الله فرمایي فصل لربک نه مراد د اختر منځ دی د غټ اختر او دا ونحر نه مراد چې کوم دی دا د قربانی
حکم تینا مراد دی. امام ابو بکر جساس رحمت الله فرمای دین هم دک دو خبرې ثابتېږي. فصل لربک انا چې د اختر د غټ اختر منځ وجوبیت او د قربانی د دې وجوبیت تینا معلومیږي. او بل واجب په دې باندې د حکم راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه خلکو په باره کې چې څوک قربانی نه کوي ډېر سخت خبرې په د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي. یو خبر دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم سړی باندې قربانی واجب شو دی قربانی نه کوي دې زمونږ مصلات یعنی عیدګاه ته نه حاضرېږي. فلا یقربن مصلانا دې زمونږ عیدګاه ته نه حاضرېږي چې کم خلک قربانی په واجب او د قربانی نه کوي. او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم دام فرمایلی دي من ذبح قبل الصلاه فليعد مكانها اخرى چې کم سړی د اختر مخکې قربانی وکي نو دې دوباره بل سروي والی قربانی دی بیا وکي. پورا دین وجوبیت مسله معلومیږي چې کم سړی د اختر د مون وړاندې قربانی وکي نو فليعد مکانها اخرى دې سو کې بل سروي دی راوالی او د قربانی د دیو کی. نو دینه وجوبیت معلومی کنه معلومی ضروری ده او کنه ده. ومن لم يذبح فليذبح او چا چې د اختر نوړان قربانی نه وی کړي نو پکار د چې دی سو کې اختر من نفس سو کې خپل ذبح وکړي. قربانی پچا باندې واجب ده چې مسلمان وي مسافر نه وي او آزاد وي غلام نه وي. بالغ باندې قربانی واجب ده په نابالغ باندې قربانی نشتا. عاقل باندې قربانی واجب ده چې عقل وي. لیوانه نه په مجنون باندې قربانی نشتا. او مالدار وي مالدار باندې قربانی واجب ده او په غریب باندې قربانی نشتا. او د دې د پاره شرط ده چې په دې ټیم کې د 52 تولو د دې ته مالک شي. د دې 52 تولو یا قیمت د دې ته مالک شي. 52 تولې نن سبا قیمت تقریبا 55000 روپے راځي. 55000 روپے راځي. خودی کې تسوي ها 52 تولې چاندي چې دې ته ورسي د دې یا قیمت ته ورسي نو دې باندې تقریبا 55000 روپے په اوس وخت د دې قیمت راځي. نو یو کس سره یو گاډي وي مطلب دا د ضرورت شی دی او که ور سره بل گاډي وي مثال یو کس سره الټوم دا او ور سره 125 موټر سایکل دی نو دواړه ضرورت شی دی. نو ضرورت په دیم پوره کیږي پالټو باندې او په موټر سایکل 125 باندې نو دا سړی بم قربانی کوي. بیا که صرف یا موټر سایکل ور سره او یا ور سره څه شی وی الټو وی نو بیا په قربانی واجب نه ده. خو بیا به دا کتل کیږي چې د سره 55000 روپے نقد شته ک نشته یا د 55000 روپو مطابق د سره سمال مثال دا شته چې 55000 روپو ته رسی نو بیا په قربانی څه شی ده واجب ده. یو سړی دی هغه خپل کور دی مثال او یو کور په کلی کې دی ذاتی نو په د باندې قربانی څه شی ده واجب ده. یو سړی داسې دی چې خپل کلی کې کور شته د ضرورت والا کور لیکن چلته بل ځای کې په کرای باندې اوسېږي او د 55000 روپو مالک نه دی نو د باندې قربانی نشته. بیا یو سړی سره مثال ټیکسی وي خو لیکن هم دغه یو ټیکسی وي او په دې باندې خپل مزدوري کوي په دې باندې قربانی پې نشته. قربانی پې نه دام د ضرورت د پاره شو. او دین علاوه د سره داسې پیسې یخي وي بعضې خلک د لور د واده دپاره پیسې یخي وي ځان داسې وي د لور واده کې به دا پیسې ولګوم نو په دې باندې هم قرباني واجب ده. قرباني به ادا کوي. یو زنانه د مثال د سونه ورسره وي یو توله سونه وي خو ورسره 15 روپۍ هم جیب کې نور راغی 15 روپۍ نو دې باندې هم قرباني څه شی شوه واجب شو. بالکل چې څه ورسره نه وي د ضرورت نه زیات سامان هم نه وي خو بیا 7.5 تولې شرط دی. څومره شرط دی 7.5 تولې شرط دی سونا. خو نن سبا اکثر پیسې خو خامخا وي او یو څنګه چې د یو تولې قیمت څومره دی 1,70,000 تقریبا چلیږي نن سبا ځکه چې
تبدیلی دور دی تبدیلی پاکستان دا نو پدې کې چې کم دی هر یو شی د اسمان سره خبره کې چې نیمه تولم شي تقریبا 100 ته ورسېده 60 65 تر بیا 55000 نه شي شو ای به شو نو نن سبا اکثر خلک په دې قرباني کې راځي هغه د پر عزت تاسو ټول ته دا یو رائے در کوم مشوره در کوم کمنې نو اجر به ملو شي هر سړی نن سبا چې یو برخم نسی تقریبا 20-25 روپۍ نسی دا سیده کنه ده چې دوه برخې نسی نو سومې کم از کم د 20000 کې راځي 45-20000 نو زه ویم چې داسې یو سروي پسې وګرځه چې هغه 45-50 خو شاکتا ته ملو شي نو پاره کې د کور مثال ځان تم برخه ونیسا کور والا ته مونیسا مور ته مونیسا او برخه پکې پوره کا سو برخه او برخه پوره کا بعض خلک نامي جامي کوي پدې کې ما په 60,000 ایسونیو ما په 25,000 باندې ایسونیو دا شی پرې دی د الله حکم پوره کوي زما عزتمند 40,000 باندې سروي والا خدا سم نه چې بالکل اډو کې وي چې سګوري برابر وي سناسه نو هغه مثال ځان له کور ته واخستو نن سبا خو ګرانیم ډیر د الله دې په مسلمانانو باندې رحم وکي چې کم شی باندې د الله حکم پوره کیږي هغه شی بیا اسمان ته ورسي دا د مسلمان نن سبا پته نه لګي یو افسوس مقام دی خو په دې ټیم کې با اکثر چې د چا کاروبارم نوي هم دې سارو کاروبار ته چې کم دی ورولګي نو زه د پروردګار نه دا سوال کوم چې کم سړی د الله په دې حکم کې او دې ظلم کوي او ځان چې کم دې په دې کې مالدار کوي پروردګار تاسو مامین په پروردګار دې په ټول عمر کې دې مالدار نه کی او د ذلت مقام ورته خو دې کستا ولی چې و ظالم د الله حکم په دې کې خلق پوره کوي او تر ازي او دغه ساروي چې کم دې ته والی په 1,000 او خرڅي بیا په 70,000 ته مسلمان ک کافر خبره خپدی باندې قسمونه به خوري بعض خلک قسم دې دا پدې مې اخسته دې او قسم دې مړ یو شل دیش قسمونه به کم دې درته والی تاسو ژوند شوستا نو ډېر احتیاط کې وګټه 1,000 روپۍ وګټه 2,000 وګټه 3,000 وګټه چې تل 100,000 روپۍ په یو ساروي کې ګټه ډېر خلک تاسو په خدای یقینو ساتي د قربانې نه په دې وجه محروم شي چلته ساروي ګران ولته وسی وینه البته داسم کول شي د قرباني ساروي په قرض ماخسته شي مثال سوداګر وی ورته وي د قرباني ساروي د مال په قرض راک به پیسې درکم قرباني پکېږي ورستو به دا پیسې ورکه دا سینوي چې په خېټه واچي او به ورکه نه نو قرباني ثواب رم بچ کوم د بیا شي محروم بشي او دین علاوه نورم خبر شته د جمعه په بیانو ان شاء الله ودلته ما خام درس وي درس نه پس موږ د قرباني متعلق سم مسائل دي هغه چې کوم د ذکر کو نو ان شاء الله نور بیا بیانې ټیم پور ده سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین الله ته زموږ ګناهونه معاف کړي یا الله ته موږ باندې خپل رحم او کرم وکړي زموږ د عبادت په خپل دربار کې قبول کړي یا الله موږ نه څومره ګناهونه شوي دي قصدن شوي دي سهون شوي دي یا الله د شپې شوي دي د ورځې شوي دي مخکې ورستو دای بای یا الله ټول ګناهونه زموږ معاف کړي یا الله موږ توبه وباسو علی الاعلان توبه وباسو یا الله موږ معاف کړي زموږ مور پلار باندې رحم وکړي مردگان د اسلام ټولو مغفرت او بخښنه وکړي پروردگار عالمه دا کوم وبا چې دا یا الله دا وبا ختمه کړي مسلمانانو باندې یا الله ته رحم وکړي او څومره کفار دی الله تعالی تاول نیک هدایت خو کنيک هدایت قسمت کې نوي یا الله د دې کفارونو د ازمکه صفا کړي یا الله زموږ د دعاګانې په خپل دربار کې قبول کړي د قبر د حشر د عذاب نم اوساتي د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح غلامی مونږ ته نصیب کړي په اخر وخت کې دا عظیمه کلمه په ژبه او په زړه سره جاری کړي چې لا اله